عزیزانو دولت امتحانی غریبی دا امتحان غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وږې راوسته سره د بچو مې نهار کړې ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او که ته یو بنده ته رجوع کوې نو چې کومو خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړې ده خدای ته نو چې سهار را پاڅېدلی دی د مصالې لاندې نه ورته اشاره شوې ده چې مصالې لاندې د نن ورځې خرچ ستا پروت دی او هر سهار مصالې لاندې لاس کوه او ستا خرچه به روزي زمونږ یو استاذ دی اوس هم ژوندی دی هغه وایي په دیوبند کې د طالبانو به انډیوالۍ کولې چې انډیوالۍ به یې کولې نو کله چای پخ کړې کله حلوا پخ کړې کله څه چې د طالبانو طبیعت نو ما سره به د انډیوالۍ پیسې نه وي نو چې کومه ورځ به دوی صحبت کولو نو زه به ترې بار لاړم ځکه چې ما به پکې پیسې نه وی اچولې وی چې خوب کې راته ویلی شو چې یو انا ورځ درته مقرر شوه تم طالبانو سره انډیوالي کوه وی چې سهار به پاڅېدم مونځ به مې کړی نو چا مصالې لاندې به مې لاس کو یا جماعت کې صف لاندې به مې لاس کو نو انا به پکې پرته وه به مې وا چې تر څومره موده زه دیوبند کې وم نو یو انا ورځ به ما ته میلاوېده اوس هم داسې وظیفې او اوراد شته چې سړی په هغې کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته میلاویږي یو بزرگ ته زه تللی وم ما ته وی چې زما 13 روپۍ ورځ ده دا د نن نه 10 کاله مخکې ما ته 13 روپۍ ورځ میلاویږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چیله وکړه نو تاله به 12 روپۍ ورځ میلاویږي ما ته وی 12 مالدا ټول عمر به 12 که بیا به زیاتیږي وی نه د وخت د موسم سره سره به زیاتیږي بیا چې څومره د خرچ یا بدله راځي تاسو خیال را نو ما چیله کړې نه داسې نه چې راپسې راشي چې مونږ ته چیله وښایه دا مې دې پورې درته ووایي چې خدای ته چې رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې پوی بم نه یو ښځه ده 3 ورځې لوڼو 4 لوڼه دیو نهره یې تېره کړه چې نهره یې تېره کړه نو سهار راووته چې زم بچیه چې څه درته پیدا کړه ګرځي 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 هېڅ زړه کې خیال وکړو چې که ماښام زه تشه لاړم کور ته نو د ما د بچو بړه پړک وچوي نو د شګو یو پنډوکی پخوا د زړو ښځو به که خیالم کړی پنډوکي په سر ګرځو اوس خو ململ لپټې ګرځئ که نه پخوا به ښځه هسې چې روانه وم تشه ټوکری به یې په سر وه خو هسې به نه تله ځان به ورته لغړ ښکارېدو نو دې بوډو ښځو به چاکه راتلې راتلې یا جوار پنډوکی وړی یا غنم وړی یا وږي وړي یا څه دا نو د شګو پنډوکی په سر کو لوڼې ورته دروازه کې ولاړې وې هغې چې ورته وکته نو وی چې یاره شکر دی نن مې مور څه راوړه چا پنډوکی کور کې کېښود نو ډه کې خیال وکړو چې اوس به مې لوڼه وګوري چې شګې دي نو به زړه به یې وچوي چې شګې پرانیستې دي په هغې کې لال او جواهرات ټول تاسو خیال راغی د وخت ولي ته تپوس کوي چې چاته دې ویل ولې نه ویل ضمیر اجازت نه راکولو چې د دومره لوی دولتمند بندګان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمند ته ولې وایو تاسو خیال راغی نن چې دا مونږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو مونږ د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره م نیولې ده مؤثر حقیقی په هر څیز کې خدای دی او مونږ مؤثر حقیقی په هر څیز کې بنده ګڼو تاسو وګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته دی کله ممبرانو پسې منډې وایي کله کونسلرانو پسې منډې وایي کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي کله قومي ممبر پسې منډې وایي هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی په باندې او په حکم سوداګانې کوي 2 ډلې دي صاحبه دغه منډۍ لګېدلې ده د پنجابي غویانو نو قوم په ویر اخته دی
په عذاب گرفتار دے. سو کوئی زوی میں نہ کرے گی, سو کوئی لور میں نہ کرے گی, سو کوئی خزی بدلی میں نہ کی گی, سو یو عظیم قہر دا ملک اختر سار چرا پاسی اور سڑے دا خدای پا عظیم قہر گرفتاری. رحمان بابا دیر خوی وی کتن کوی پچا باندے غرض, سوک بن کوی پتا باندے غرض, پساحل کشتے دہی چان ڈوبیگی, کسوک نکا پا دریا باندے غرض. دا دنیا پا احمقانو دا آبادا, دا دنیا پا احمقانو دا آبادا, دانا نکا پا دنیا باندے غرض. دا دنیا وی دا ټول احمقان دی چې دانائی آپ دنیا غرض نہ کئی. اس مونږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو, پلانے اسپیشلسٹ ہے, پلانے اسپیشلسٹ ہے, پلانے اسپیشلسٹ ہے, الا د سره د مرګ دارو دی, الا د سره د مرګ دارو. رحمان بابا وی زد رحمان په درد یار کې د سے خوخیم, ز رحمان په درد یار کې د سے خوخیم, چې می نشتا په دوا باندې غرض. دا زما بدن کی بیماری چې دا د یار دردونه دي, نو د یار په دردونو کې دومره خوشحالم چې دوی سره می سکار نشتا. او دې سټیټ ته به مونږ څنګه رسو, دې حد ته به مونږ څنګه رسو. دا خو یا رحمان بابا رسیدلی او یا مولانا روم رسیدلی چې شاد باش اے عشق خوش سودائے ما, شاد اے طبیب جملہ علت ہائے ما. وہی خوشحال ہو سے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق کے ڈیر خی سودا زما, پا خدا قسم اے سودا چے تر آلے نو تو دا ٹولو مرضونو علاجو گردے دی او دا ٹولو مرضونو دارو شو. نو عزیزانو دنیا دارو الامتحان دے, اور سڑی باندے پا خپل خپل رنگ کے امتحان دے, غریب باندے پا غریبی رنگ کے امتحان دے, مالدار باندے پا مالداری رنگ کے امتحان. تا دے وجنا اللہ دی توفیق را کی چھ دولت خدا را کرے او دا اغا پلار کے خرچ. اللہ دیم دا اغا ضمیر و نظریے نو ساتی کم دولت بچ مونگ دا پارا گرمیگی. اگر چھ مونگ کم زمانہ کی اسی مونگ نہ تاریخ پہ جنو, نہ خدای پہ جنو, نہ رسول پہ جنو, نہ داغی جنگ پہ جنو, نہ داغی خبر پہ جنو. دا دے برادر پہ دے اشعارو کے اسی او ٹکے ہوئے زپاس ناس